ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی یم او کیمرامین را سره یاسر خان دی او په څنګ کې مې ناست دی محمد اویس تعلق د دې چارسدي سرکي سره دی. وی ګرانو کتونکو خدمت کې الله ملاویږي نو الحمدلله روزانه خدمت تملا تړلي او سهار چې راپاسو نو چې ماښام کېږي نو زما د اتو نه واله نښو پورې په ریډیو پروګرام وي نو ما ته ملګري وویل یار ته ستړی نو زه ورته وایم ته راشې زما دفتر ته دروازې داسې زړه ستړی راځي چې د هغوی فریادونه اورې نو بعضې خبرې په میډیا کولی نه شي او په دې نه شي کولی چې هلته کې تیار خلک ناست دي نو د هغې نه بس کټکټۍ وکړي او بس ما پسې شروع شي او لکې راپسې غټ وتړي کار بل چا کړي خو راوې تړي زما نو ما چې په خدمت کې الله ملاویږي نو صله چې کومه ده بیا الله ورکوي او خدای به غیبي امدادونه کوي. نو محمد اویس زما د کار زیار نه ډېر زیات مطمئن خپل هم څه دومره شتمن نه دی خو قابلیت اونر چې د فیسبوک مونټایزیشن کوي په دې کې ایکسپرټ دی یا ایډ چې لګوي د هغې دپاره د دې په کور کې ناست په هغې ټیم د ضایع کړی نه دی او په هغې کې د چلي زده کړی دی. نو ما له رالو او ما ته ویل چېرې ستا کار مې خوښ دی او زه سره پریکاست کې کار کول غواړم او دا پیجونه دله پلین کوم نو بیا چې زما پیجونه وکتل بیا چې یوټیوب وکته زما 3 لکه په 2018 کې و او تر دې وخته چې کوم دی نو هغه بند پروت دی نو دا خفګان ما ولیده چې ته دا کار کې او هېڅ پیدا ته نه کې نو ما ورته خو پیدا ته کوم خو نه پیدا کوم خو اوس هم نه کوم په دې بیا خلک وایي مړه الف خان دا ویډیوګانې کوي نو دا ویوز او لایک او ډالر ولکوي نو به د دغې خبرې نه م یارېږم ما ورته ویم داسې ښه دي بس ورځ د تېرېږي نو بهرحال ګرانو کتونکو خو زه یې نه کوم خو خلکه خو کول غواړي نو هغوی ایکسپرټ پسې ګرځي چې چېرته به او بیا اعتماد والا ایکسپرټ دا ډېره ولې چې تا نه پیج خړپ نه کي تا نه چې کوم دی نو په پیج باندې دله یو کمنټس وکړي نو هغه هر څه لاړل نو محمد اویس ما دا یو هفته چک مخلصه ایمانداره تکړه قابل نو خو تاسو خپل پیجونه مونټایز کوئ نو د هغې باره کې به دنه یو څو تپوسونه کوو او بیا ورسره رابطه کولی شئ. اویس صاحب ډېره زیاته مننه د وخت ډېره مننه. اویس دغه پوښتنه به کوو چې یو سړی پیج مونټایز کوي که نه چې څومره لایک وي او څه به کوي. اول خو ستاسو ډېره مننه کوم او لومبۍ ګیله خو زما ستاسو نه دا ده چې یاره ستاسو دونه پیجز دي دونه یوټیوب چینل دی دونه فالوور هم دي په سوشل میډیا یو نوم لرئ نو ستاسو نه اول زما ګیله دا ده چې یاره تاسو ولې دا خپل نه کوئ. بس خو ما شروع کړي بس پرېږده بیا دا خلک ناست دي او ته وینې دفتر ته زنانه ځي او راځي خلک ورپسې ګرځي بالکل ما خو هر څه ولیدل دلته دې نه بعد چې کومه تاسو خبره وکړه د فیسبوک مونټایزیشن باره کې نو زه خپله چې کوم دی زما محمد اویس نوم دی د سرکي علاقې سره تعلق ساتم او زه د فیسبوک مونټایزیشن او فیسبوک ایډ ایکسپرټ یم نو موږ په دې دوه سیزونو باندې کار کوو ما ډېر زیات په دې 400 کې زه وګرځېدم اوس دې سیز ته وتې ما وکتل د دنیا پیجونه دي لکونو کې فالوور دي میلیون کې فالوور دي خلکو €1 انکم د هغې نه راځي نو موږ دغه کوشش شروع کړی دی چې یاره دې نه ولې موږ انکم جنریټ کړو په یو ښه طریقه باندې په یو ښه سیټ اپ باندې چې کوم دی د دې نه دې ته چې کوم دی څه پیدا میلو شي که نه زموږ اصل مقصد دا دی موږ ته به هم پیدا وي زموږ نه زیاته به دوی ته هم د دې نه پیدا میلاویږي. د دې نه دویم سیز چې کوم دی موږ په فیسبوک ایډز باندې کار کوو. فیسبوک ایډز داسې سیز دی چې دا ډېر یو پوټینشل انرژي ده دې کې فیسبوک ایډز ستاسو کاروبار وي ستاسو دکان وي ستاسو سکول وي ستاسو کالج وي د هغې ایډز تاسو په فیسبوک چلول غواړئ او دنیا ته ښودل غواړئ 400 ته ښودل غواړئ پښتونخوا ته ښودل غواړي چې زما یاره دا کاروبار دی او دا زما حساب کتاب دی نو هغه ډېر یو په ښه طریقه یو یونیک سیټ اپ باندې چې کوم دی هغه موږ کوو دغه چې کوم دی موږ په دې فرض کړه یو سړی زما په ویډیو باندې ایډ لګول غواړي چې کله زما مونټایز شي یا په جیو باندې یا په اروايي باندې یا د بل چینل په خبرونو کې ما کتلي لګول غواړي بالکل جی بالکل کو تاسو وایي چې یاره زما ایډز دی او چلیږي په یو سپیسیفیک ځای کې زما ایډ دی مثلا په 400 کې چلیږي 400 کې جیو چینل سو ګوري په هغې باندې زما ایډز چلیږي کم چې په فیسبوک کې راځي یا په یوټیوب کې راځي په ایروای دی زما ایډز چلیږي بالکل دا پاسبل دا ممکنه ده دا بالکل د دې موږ سره سیټ اپ دی ډېر په یو ښه لیول سره دا موږ کوو او دغه چې کوم دی د فیسبوک او داسې دې سره چې کوم دی بیا زموږ فیسبوک مونټایزیشن چې تاسو ته ما څنګه خبره وکړه فیسبوک مونټایزیشن چې کوم دی نو هغه پاکستان الیجیبل کنټری نه ده فیسبوک مونټایزیشن دپاره
خو د هغې دپاره موږ یو خپل پراپر سیټ اپ جوړ کړی دی. موږ سره د بهر چې کوم دی دې دپاره موږ آی ډي جوړ کړي دي، بهر پارټنرشپ دی زمونږ. نو په دغه لیول باندې مونټایزیشن باندې کار کوو او الحمدلله ډېر ښه ریونیو د دې نه چې کوم دی چې او د دې چې کوم ارننګ راځي فرسټ خبره ده نو هغه په پاکستاني کرنسي کې نه، هغه په ډالر کې وي. نو مثال کې کو هغه کم هم راشي، $500 هم راشي، 400 هم راشي، 1000 روپۍ هم ستا ډالر مطلب راشي، نو هغې نه پاکستان کې ډېرې پیسې جوړېږي که نه. محمد اویس اوس په ډېر خلک دا کارونه کوي که نه. جی جی جی. نو ما تا نه اورېدلي وو چې یاره دا پاکستاني آیډیا باندې جوړه شوې ده، دا نه کېږي، بعضې پکې ناممکن دی. هغه به بیا مختلف کنډیشن که نه. اوس یو پیج دی مثلا هغې اپلای کړی د پاکستان نه، پاکستاني ډیټیل یې پکې ورکړي دي که نه، نو په هغې هم موږ کوشش کوو. خو هغه بیا یو داسې شي چې مطلب امپاسبل شي که نه، ځکه چې فیسبوک ستا ډیټا ستا هسټري لاړه چې ته په پاکستان کې او دا چیز په پاکستان کې اویلیبل نه دی، نو په دغه کنډیشن کې بیا چې کوم دی نو لږه مشکل شي که نه. خو بیا موږ خپل پوره کوشش کوو چې د هغې هم یو حل روباسو او هغه هم انشاءالله وکړو. زما یو یاره ده دې دا تاسو چې کوم دا کار اوس روان کړو دې سره به راځي د بل په بې عزتۍ کې خلک خپل عزت یې ني، نو د ویوز او لایک دپاره $1 راځي، نو داسې ویډیوګانو کې چې هغه ویډیوګانې یو چورلټ دروغ وي. جی جی بالکل ډېر دروغ وي پکې که نه. زنانه د زنانه چې کوم دي دا اوس دلته خلک کالس کوي د رشتو دپاره، نو دا خلک دوکه شوي دي، نو هغوی نه تپوس کوي دا رښتیا دي خو دروغ دي. نو زه خو په دې حیران یم چې یو زنانه راغله او ما ته یې په ویډیو ویو دلته کې کېناسته، نو دې کې دروغ او رښتیا څه شو؟ نه دې کې خو بالکل څه نشته. ما خو په خپله هم دا ورځ 2-3 ستاسو دا سیټ اپ ولیدو ماشاءالله که نه، نو دا خو تاسو یو خدمت کوئ او داسې ډېر کم خلک دي چې دا څیز کوي که نه. د غریبو خدمت شو، مطلب چې کوم دی چا سره ښېګړه کول شو، نو دا مقام او دا دغه هر چاله الله نه ورکړی، نو داسې خو په دې کې څه خبره نشته. خو دغه زه وایم محمد اویس اوس چې تا سره خلک رابطې کوي نو هغوی چې هغوی خو بیا دې ته لګي که نه، لکه دې خو د ویوز پورې پیسې دي که نه، او فر ویوز پیسې دي دې خو لکه مطلب دا ضروري نه چې یو انسان دی کوي نو هغې خامخا ډالر دپاره کوي، هغه دا د دې نه پازیټیو ویوز هم اخیستی شي چې کوم دی د انساني خدمت دپاره هم دی یوز کولی شي. دا مایک چې کوم دی دا خو چې کوم دی دا چې راوچت شو په دې باندې د حق اواز وشي که نه، دا ډېره بهتره خبره ده چې ښه یو ګوډ میسج ورشي، ګوډ میسج یي، دروغ پکې را نه شي. زما هم درته خواست دا وي چې دغه شانتې پیجونو بالکل مونټایزیشن بالکل چې دا اوس زه ستاسو په انټرویو باندې یم که نه چې کوم داسې پیج چې هغه فراډ سره تعلق ساتي، دروغو سره تعلق ساتي، په هغې چې کوم دی نه مظلوم اواز نه اوچتېږي، نو هغه چې کوم دی موږ چې کوم دی بیا نشو کولی. اوس ستاسو په انټرویو کې زما صاف انکار دی چې اوس یو پیج دی هغه خلکو له پیدا ورسوي، نو ډیفینټلی زموږ کوشش دا دی چې یاره دا کم کس لګیا دی چې ده ته هم څه پیدا ورسي. محمد اویس نوم دی او زما موبایل نمبر 0315 92 14 160 0315 92 14 160. په دې باندې تاسو ما سره ډایرکټ هم رابطه کولی شئ او په دې باندې زما واتساپ هم موجود دی، په واتساپ باندې بالکل هم تاسو ما سره رابطه کولی شئ. ډېره زیاته مننه کوم ګران کتونکو، سوالونه ډېر دي خو دا ویډیو اوږدېږي، انشاءالله محمد اویس هم دلته کي او نور چې کوم دی دا نه چې ولې پري نه دی ښه چې تا له زده کوي او بس میم زرمو ټوله زما د هغې دپاره چا په پیج کې فرق وي ناکولی شي، په چا باندې داسې سټرایک راغلی وي چې پریشان وي ورته، نو هغه درته که ورکولی هم شي ورته ویلی هم شي چې یاره دې څه نه هویت دی او پیج دې محفوظه دی خو غیر محفوظه دی دا څه. نو مشوره چې کومه ده څنګه چې وکیل ته له پرې مشوره نه درکوي، نو محمد اویس د هغې باقاعده چارجز لګولي، یو سړی راځي او دا د قصب دی هنر دی یار، په دې د خواري کړې ده، محنت یې کړی دی، نو هغه زموږ دفتر ته راتلی شي، محمد اویس هر وخت زموږ سره وي، بالکل چې کوم دی ستاسو کار به کېږي. او ډېر خلک هم دوکه کي، زه یو کس لیدلی وم زما پیج ریډیو تکلو، نو ما ته ویل د فیسبوک نه مې ټیم اخیستی د دې ټیم نه دې ټیمه پورې ټیم راکړی دی او هغه سره به زه خبرې کوم. زه لاړم دنیا مزل مې وکړو 2 غنټې مې هغې ته مزل کړو په ګاډي کې چې لاړم نو ګوتې نو پیده پې نه نو د هغه پیج نه یم خلاص کړم، بالکل د هغې هغه نوم نشان یې ختم کړ. نو د داسې فراډیانو نه هم ځان وساتئ، ډېر ایکسپرټ شته خو محمد اویس مو خپله جج کړی دی، نو ټیلنټډ ځوان دی، بالکل رابطو کې مننه خوشحاله